پنن شپه د عرفې په شپه او د ماښام نه پس د عرفې شپه شروع چې دا چا زر کرته سوره اخلاص وایي قل هو سورت اوهو ډېر لوی اجر لري دومره اجر لري چې الله به درته وایي جنت ته کوم ځای خوښ دی ورته دومره اجر لري چې الله پرې ټول ګناهونه معاف کوي دومره اجر لري چې ستا څومره حاجات دي خدای ټول درته پوره کوي دومره اجر لري چې ته ووایې ورته وایې چې پروردګاره زه غواړم دا شی الله وایي وغواړه چې فوراً پوره کړم اوس ډېر لوی اجر لري نو زما ګمان دا دی دومره ټایم پرې نه لګي نیمه ګنټه به پرې ولګي که تاسو یې وایئ که په یو ځل یې نه شی ویلې خیر دی سلسل ووایئ 50 ځان سره نوټ کړئ په نن شپه کې به دا مهرباني وکړو انشاءالله العظیم چې دا سوره اخلاص قل هو صورت ووایي اصل د قل هو صورت دا فضیلت دی چې څوک 3 ځله ووایي د پوره ختم ثواب پیدا ورکړي او چې څوک 10 کرته ووایي نو الله جنت کې محل جوړوي او چې 1000 کرته ووایي نو دې نه څونه جوړېږي د دې نه خو ډېر شي ختمونه جوړېږي او د عرفې مبارکه شپه د دې نه قیمتي شپه بله نشته او بیا په مینا کې او بیا په احرام کې او د حج په کې او خو ډېر لوی اجر لري نو یو به دا مهرباني کوو که خیر دې بیګانه په دې شپه کې چې ناست یې تاسو هسې مونږ لګیا یو قاری صاحب د 9 ذوالحجې روزه یوم عرفه ورته ویلی کېږي سبا 26 تاریخ د منګل پر ورځې باندې به وي ډېر زیات فضایل یې راغلي دي او ډېره قیمتي رواج ده دا کومه دعا مې چې ګروپ ته تروړل ده دا دعا به رسول الله مبارک په دغې ورځې ډېره ویله نو په کار ده که سړی نور ذکر او اذکار کوي چې په دغې ورځې هغه پرېږدي او صرف د دغه ذکر کوي سنت نه ده او ثواب چې دا هغه به زیات وي بل خو رسول الله مبارک حدیث شریف مفهوم ده چې د ذوالحجې کومې 10 ورځې دي دا 1 نه واخه تر 10 ذوالحجې پورې تر اختر ورځې دي دې اعمال چې چوره الله ته ور محبوب دي دوره په نور ورځو چې نه دي یعنی چې په دغه ورځو چې کوم الله تعالی ته اعمال ور محبوب وي او الله تعالی په دغه ورځې باندې د انسان ګناهونه معاف کوي نو په کار د سړی روزه ونیسي یو ورځ ده او تهجد وکړي په تېرو ګناهونو باندې توبه وباسي او الله تعالی سره یې وعده وکړي چې الله تعالی ته احکام لاندې به زه بقیه زندګي تېروم ټول امت دپاره دعا وکړي خپل کور عیال دپاره دعا وکړي او بالخصوص چې د خپلو ګروپ ملګرو دپاره دعا وکړي ځکه چې دې حق ته ورباندې موږ دپاره دې دعا وکړي او موږ به تاسو لپاره انشاءالله وکړو جزاکم